د قرآن کریم د فهم او د زده کړې د پاره مونږ سم مبادیات او اصطلاحات بیانولو چونکه د قرآن کریم دا د الله کلام دی نو د دې تعارف او انټروډکشن دا ډیر لازمی دی. زمونږه نننی درس تعارف قرآن Introduction of the Holy Book. یو د قرآن تعریف تی یو تعارف تی نو نننی در زمونگا د باره د تعارف قرآن کی دی. دا قرآن کریم آخری آسمانی کتاب دے. په لوح محفوظ کې د محفوظ کېدو نه رستو دا کتاب الله رب العزت بیت العزت ته په یو پیره پورا نازل کړ. ډیر مسلمانان د دې نه خبر. قرآن د ټولو ناول کم دیو لوح محفوظ، بیا بیت العزت ته الله دا نازل کړ. بیت العزت چې کوم د ملائکو خانه کعبه ده او دا بالکل چې په مکه مکرمه کې کوم خانه کعبه او بیت الله دی دا دې ته بالکل مخامخ ده. بیت العزت او احادیث مبارکو کې راځي چې د دینه روزانه 70,000 ملائک طواف کوي او په دغه ملائکو کې د یوې فرشتي به د قیامت درجه پوری دوباره نمبر نه راځي. دا تر اوسه پورې بسونه ملائکو طواف کړي او آینده بسونه کوي. دا د الله سونه مخلوق دی او دا قرآن د لوح محفوظ نا الله ټول بیت العزت تنازل کا پیوش پکی پیو پیرا. مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک د حاکم او دلائل النبوہ د بیہقی دی یو روایت ذکر کړي چې انزل القرآن جملة واحدة فی لیلة القدر الى السماء الدنیا. د دې روایت د الفاظ ځان سره نوٹ کړئ. انزل القرآن جملة واحدة، دا ټول قرآن نازل شوی په یو پیرا فی لیلۃ القدر، فلیلۃ القدر کی الی السماء الدنیا، اسمانی دنیا تا. وکان بموقع النجوم، او دا نجمن بیا الله نازل کړي په خپل پیغمبر باندې. نو دا روایت چې کله ابن حجر اسقلانی ذکر کی نو آخر کې وای اسناده صحیحون. سوی نو اسناده صحیحون هغه بیا د روایت هر یو راوی کتلې دی د تحقیق کسوټه ته چولې دی نو بیا آخر کې وای اسناده صحیحون. اسناده صحیحون ته فتنه نه وایو. پرې خبر ځان پوه کې
دا د محدثینو اصطلاحاتی چې تا د محدثینو نه د خلکو اعتماد ختم که بس بیا خو احادیث لړوال وته نو که ته بیا زر کرته وې دا مطلب او هغه مطلب او دا مطلب او دا مطلب انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إسر بعض قرآن کریم کم زیتا نازل شو د لوح محفوظنا بیت العزت دا خبر زین کی ناستا اوس لا دنیا ته شورو نه ده شوی د بیت العزت نا لا دنیا ته د دې شورو نه ده شوی چې برکه می دتلو لارې وې د پیریانو د شیطانانو داغه ناکبندی وشوه الکه دا کوم ځای کې چې ناکبندي وشوه نو سورۃ الجن راواړوي یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 8 سورۃ الجن یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 8 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا دا اقوال د پیریانو شروع دي په سورۃ الجن کې دا 12 اقوال دي د پیریانو دا پیریان مسلمانان شوي دي نو خپل قوم ته بیا کارگزاری بیانولا چې ان سمعنا قرانا عجبا ناشنا کارگزاری بیانی جنات او دا پیریان دی لگا شبه قرآن اوریدلې وو زبردست انقلاب پکې راغلی ښا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا یقیناً اومونگا چې مونږ بکی ناستو پزید ناست کې د پاره د غوږ سارنې مونږ به مخ کې په برتلو نو چته ملائکه خپل میس کې خبرې کولې نو مونږ به ته غوږ کې خودو او فمن یستمع الان اوس چې په مونږ کې څوک غوږ کې دی او په برزي یجد له شهاب الرصدا مومي غیلره شغله تیار اوس مونږ بر نشوتلې دا لا قرآن کریم دنیا ته لا نزول ندی شروع شوی چې پیریانو برا تگ دا بنش ناکبندی وشوا چې سبا سوک داونه وی چې دا وحی په پیغمبر که منازلی کی کنا چې دا پکې د پیریانو خبرات را ده پیغمبر د پیریانو نه اوریدا یا په دی وحی کې سو ګړبړو نکی الله اکبر کبیره بیا چې د دې وحی د دې قران کریم دروړو د پاره الله د چا انتخاب وکړ نو قران داغه تذکرہ کوي دا مونږ ته د قران پورا تعارف مخه تراشي چې اول کم ځای او بیا چرتا د بیت العزت نو اوس نازلیږي دا با سوګ دا وحی وروړي دا به څنګه تني دا به کم شخصیتی سورۃ التکویر اذا الشمس کوورت سورۃ دیرشم پارا سورۃ التکویر آیت نمبر 19-20 مخکنا اللہ قسمونه وکي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم انتخاب چې الله د کم ملک کړي یقینا دا پیغام
دا را لیگلی شوی دلتا رسول نا مطلب پیغمبر نه دی خواه دلتا دا رسول نا مراد استازی دی استازی قاصد یقینا دا پیغام چه چار اوڑلے دی رسول کریم دا استازی عزتمند دی ذی قوت طاقت والا دی عند ذل عرش او دا عرش والا پنیزو مکین مرتبه والا دی مطاعن داغه خبره منلی شي سمع التا امین و ماندارم دی د دې ملک الله انتخاب کړي چې هغه رسول کریم دی ذی قوتن دی مکین دی مطاع دی امین دی زبردست طاقتور او امانتدار نو د دې ذی قوتن دی مکین مطاعن د دس نور القابات مشتا دکه دا ځان سره ذهن نشین کوي دا سر سید احمد خان او نور منکرین حدیث اغي د ملائکه وجود نه مني پرویز اغم د ملائکه وجود نه مني نو دې سره بس کې د دین اغي جدا جدا مطلبونه اخلي د دې ملک د دې پرشتي نور القابات سورۃ الشعراء وګوره سورۃ الشعراء نلسم پارا آیتونه وسراړه الشعراء 193 سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ یقیناً دا قرآن تنزیل دا دی نزول شوی دا رب العالمین دا طرفنا نزل به الروح الامین روڑلی دی قرآن لرا الروح الامین اغا روح الامین چی امانت دار دی لقب سری یو لقب روح الامین دی سورت نحل آیت نمبر 102 گورے سوار لسم فارا پا سورت شعراء کی لقب سے ذکر شا روح الامین او پا سورت تکویر کے ذی قوت مکین مطاع امین اور سورۃ النحل گورے آیت نمبر 102 قل نزلہ روح القدس ہوا یا اے نبی علیہ السلام روڑل دی قرآن لارا روح القدس روح القدس یو لقب دا ذکر شو یرا قرآن لقبون و صفتون ذکر کئی خپل نمی اولینا ذکر کئی سورت بقرہ راوڑاوے آیت نمبر 97 سورت البقرہ پیندشتم سپارہ سورت البقرہ آیت نمبر 97 پیندشتم سپارہ کسوئے ماں قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدو لمبے سی پارا کے دخا پرشتے پیندشتما کیوں نہ گورے گورے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله سوک چی دشمن د جبریل نو دی جبریل خو قرآن روڑل استاز لتا اے پیغمبران اللہ اکبر کبیرہ قرآن اول کے کم زیو لوح محفوظ بیا
بیت العزت د بیت العزت نا با اسمانی دنیا ته چې را نازلی دا کم ملک انتخاب وکا جبریل چې القابات قرآن ذکر کړي سا روح الامین روح القدس امین مطاع مکین دا خبر ازین کی کیا ناستا کنا بیا دا کم شخصیت باندې د دین نزول شوه دی سورة البقرہ آیت نمبر 23 سورة البقرہ آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تاسو په شک کې په هغه څه کې چې مونږ نازل کړي په خپل بندا دا قرآن الله مونږ په خپل بندا نازل کړي نو دا قرآن چې په چا نازل شوی دا د الله برګزی دا بنده دی ښا د دې سنوم شته او کنه سورته محمد وګوره آیت نمبر 2 د سورة الفتح نمخ کی سورة محمد سورة محمد دویم آیت سورت محمد دویم آیت التددی شخصیت نم ذکر شوی دی شپگیشتم پارا شپگیشتم پاری دویم سورت والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد او دام ځان سره یاد کې د محمد علیہ السلام نوم په قرآن کې سلور کرته ذکر شوی د محمد نوم په قرآن کې سلور کرته ذکر شوی مون قرآن ته نه کینو دین نزد کو زمون مسلمانانو سره دا غم نشتا یو ورکوټي ماشوم بیا د موبایل په ار یو ایپس باندې بپويږي ښا زمون زمیداران مسلمانان با پدی پویږي چې د ازمکه کله گرمایش راوالی پدی رازو کې کنه د پروری کې نو دا گروتنگ شروع کی دا گرمایش سره دا را ټوکول شروع کوي بیا به ول خوره مچه او بخربم بیا دغه وخت کې بیا به ورپسې یو میاش پس ګندبوټي وباسه د دې پوره معلومات نو بیا به ته آیا ډیرانی سره چې کنایټراټ به چې او که یوریا باچه او لگا او که مقدار دی دونه سیوا کو او که اوبنی د یو زرین خبر اکه تپوزو شي زمون د محمد علیہ السلام نوم په قرآن کې شتاو کنه یاره کې دی شي علم دریاب دی چې ته پکی وي ښا ځان نه خبرو نو محمد صلی الله علیه وسلم نوم په قرآن کې سو کرتا ذکر شوی سلور کرتا ذکر شوی یو پیر دلتا سورت محمد دویم آیت کی یو پا سورت آل عمران کی ذکر شوی سورت آل عمران کی ذکر شوی دے یو ذکر شوی پا سورت احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم او بل پا سورت الفتح کی ذکر شوی دی پسی سورت کی محمد رسول اللہ نو محمد پا قرآن کی سو کرتا ذکر شوی سلور کرتا سورت آل عمران کی ذکر شوی دی اللہ اکبر کبیرہ پا سورت آل عمران کی چکلا پا میدان احد کی شیطان پراپیگنڈاو کا چې محمد علیہ السلام وفات شوی دی الا ان محمدن قد قتل الله بیا وحی نازل کړي وا چې وما محمد الا رسول یو الت ذکر شو وما محمد الا رسول
دویم پا سورت احزاب کے ذکر شوی ما کان محمد ابا احد من رجالکم او دریم پا سورت محمد کے ذکر شوی بما نزل علی محمد او سلورم پا سورت الفتح کے ذکر شوی محمد رسول اللہ. اچھا سڑے قرآن تکینی دا متیادی نو دا چې په کوم شخصیت نازل شوی دا غنوم دی محمد بما نزل علی محمد. سبق یاد ساته قرآن چرتا ہو لوح محفوظ کی کمزے کی لوح محفوظ کے ہوا. اللہ اکبر کبیرہ قرآن داغی تذکرم کرو کہ فی لوح محفوظ. نو بیا چرتا قرآن رالو بیت العزت تراغی د بیت العزت نا دنیا تے اللہ نازلی دا کم ملک انتخابیو کا دا جبریل چی القابات روح القدس او روح الامین او مکین او مطاع او امین پچے نازل کا چی غد اللہ برگزیدہ بندہ دے او دا غنم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا دی منزل نازل کرنے والا نازلون کے دا قرآن سورت ہود 12 پارا آیت نمبر 1 12 پارے نمخ کے صفحہ سورت ہود یونس پسی سورت ہود دے اول آیت اگورے دا زمونن کم مضمون شروع دے تعارف قرآن سا نو چی مون نور مسلمانانو لدعوت ورکو نو دعوت طریقہ بدا نی چرد در شروع شوی دے ورازی چیزو اغا تویزنی موزگار علیکہ مونگا خونن تلیم ہوا مونگ تا دا پتن نو چی دا محمد نم پا قرآن کے سو ظاہر آگلے دے مونگ تا خود قرآن کریم دا تعارف پورا پتہ نوا نن مدادا خبری ووری دی نو لکه سباتا و پاک نور سوورو نو علم کی با اضافه مراشی او دا علم دا حاصلولو پانیت سر چیزو نو تاوستا پتشتا محترمو چی مونگ دا علم دا زدکڑ پانیت سر رازو ملائک برال دعاگان غواری مارغان برال دعاگان غواری میگیان برال دعاگان غواری میان برال دعاگان غواری تو نور دا اللہ نصر غواری چی مونگ نیت دا کو دا علم ہما دا قرآن دا برکاتو دا حاصل اولو ہما او دا عمل ہما نو مونگ تب اللہ دیری سلی را کیا سورت ہود آیت نمبر 1 دا یولسم پاری اخیری صفحہ کتاب احکمت آیاتہو دا زی مشان کتاب دے دا دے آیتونا محکم دی او بیا دا دے تفصیل شوے دے من لدن دا طرفا حکیم خبیر دا دے وضاحت تفصیل حکیم خبیر ذات کرے دا چی کم منزل دے کم نازلون کے دا دے عظیم کتاب حکیم او خبیر دے. سورت طواہا آیت نمبر 5 گورے سورت طواہا شپاڑا سم پارا سورت طواہا ابتدائی آیتنا دا چارا نازل کردے دے اگا کم ذات دے دا سلورم آیت نا خیال کوئے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا نازل دل دا دی کتاب دا آغازات دا طرف ندی خلق الارض چزمکے پیدا کردی دا اسمانو نا پورتے پیدا کردی دی. اس دا قرآن کریم کے دیر مقاماتو کی
د ځمکې او د اسمان د پیدایش تذکره الله کوي. ځکه دا خو ډېر عجیبه شاهکار دی، دا خو د الله عجیبه قدرت دی. اسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره، دا ځمکه اسمان چې چا پیدا کړي دا قرآن د هغه ذات د طرف نه دی. او بل قرآن دا ځکه اکثرو ځایونو کې وایي چې مشرکینو هم دا خبره تسلیموله چې خالق الله دی. نو چې تاسو د ځمکې د اسمان کم خالق منئ نو دا وحی خو هغه نازله کړې ده، دا وحی ولې نه منئ؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن. دا قرآن چې چارا لګل هغه الرحمن دی، په عرش مستوی دی. له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. دک منزل د الله د کتاب دی، دک منزل دی. سورۃ زمر، سورۃ زمر اللہ اکبر سلیریشتم پارا سورت زمر. کم سورت؟ زمر، سورت زمر. د میم بزور وایو ها، ډیر خلک څنګه وایي سورت زمر وایي، خدا زمر نه دی، زمر دی. بس زمون په خوانه داخله په زمر راوړي دي نو بس بیا مو تخیل راغلی نو بقا شانتی وایو، خدا زمر نه دی، دا سورۃ الزمر. دیکھ یو گورے اول آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دل د دی کتاب من اللہ د طرف د اللہ نا، العزیز زورور ذات دے، حکیم ذات دے. پگشتما پاراو گورے اول آیت سورۃ الاحقاف. سورۃ الاحقاف دا گن سورتنا شروع دی پدے سرا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دل دی کتاب د طرف د اللہ نا چه زور ورده، الحکیم حکمتن والا ذات. دین دا معلوم شوا چې دا قرآن منزل من الله دی. د دې فایده مون تسره وتانن جدید دور سره دا خو د مسلمانان منی چې داسې دا کار. قرآن کریم د چا تصنیف نه دی، قرآن کریم دا د چا تصنیف نه دی. او قرآن دا کم دعوو کا چې تنزیل من اللہ من الحکیم الخبیر من اللہ العزیز الحکیم، دبل اسمانی کتاب کې دا دعوه نشتا. خبر وزین درانه لا دا چې تاسو چرتا پا ادیان او مذاهب د نورو ادیانو والا سره خبر راشي تو توی زمون په قرآن کې دا لیکلی چې دا قرآن د الله د طرف نه دی. اے اندوانو چې تاسو وای دا ویدم بګوان نازل کړي دي، هاتو برهانکم. په دې وید کې راتاو خیا چې هغه کې لیکلي چې دا بګوان نازل کړي، دا پکې نشته. خبره مو سمجھ ترانه. الله اکبر کبیرا. او کلام الملوک ملوک الکلام، دا قرآن دا اللہ کلام دے. سخن بادشاہ پارسی بانان وئی سخن بادشاہ، بادشاہ سخن سنگمی ہوئی سخن بادشاہ، بادشاہ سخن. دا خبرو چکم دا بادشاہ چکمی خبری کنا دا ټولو خبرو بادشاہی دا خبری. او دا قرآن کریم چې بیا د بیت العزت نه نازلی دا دی دنیا تا نو 22 سال 2 ماہ او 22 دن.
سونه وخت کې نازل شو سکم 23 سال کې 23 سال 22 سال 2 ماہ او 22 دن او د دې د حفاظت ذمہ داری رب ذوالجلال په خپل اغسته ده وګوره تاسو 14 پارا سورۃ الحجر آیت نمبر 9 سورۃ الحجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر یقینا من نازل کړي دی قرآن ذکر دی ښا وانا یقینا منغا له دی قرآن لرا لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو دا خامخا معنی پکې د دې لحافظون کې د دې لام دا یقینا مونږه نازل کړي دا قرآن او یقینا مونږه بد دې خامخا حفاظت کوونکیو د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله غسته دا نو کما او تا دې سره ځان ټچ کوو کنه ټچ کوو دا قرآن د دې حفاظت به الله کوي ښا حکم او تا سره ځان ټچ کو نو زما او تا حفاظت به مو سره وشي خبره مو خیال ترانه لا د قرآن حفاظت څوک کوي نو کما او تا سره ځان ټچ کو دې ته مو بچي فارغ کو دې ته مو ځان فارغ کو زنانه مو ولا فارغ کی دې قرآن ته مو وخت ورکو نو زما او تا به سره حفاظت کیږي ما او تا د قرآن حفاظت نشو کولی د دې د حفاظت ذمہ داری الله غسته ده زمون بعضی استادانو به مثال ذکر کاو یو زمیدار کاکاو هغه یو ګاډې وا روزانه به وکي پټی تتلو راتلو نو اغي سره پکور کې یو سپیم نو هغه سپی به مو سره تلو راتلو روزانه دا سپی به دی ګاډې کې دن نتلو څنګه د سپی عادتي نو دا مثالی ښا چې کله خبره به توري مثال ذکر کیږي د دې ثبوت او چې دا مثال کم کتاب کې دی دا مثال چا ویل دی دا کم کلی کیو نو د مثال د پارا په خارج کې وجود لازمی نه مثالی اوس چې ته الله داسې وای دا الله رسول داسې وای صحابي داسې وای دا غي ثبوت لازمی دی نو یو پیره د سپی پړه کې رااله چې دې زمیدار کاکا سره دا گاډې زبوزم را بوزم ادي پکې مونږ ته پورا توجه نه کوي سره ډوړې را لرا کوي زوړ سالن را لرا کوي دا ذکر کوم چې ته یو ورځ په دا گاډې ولټا کوم دې گاډې نه بزو ځانو باسم نو بس گاډې په ولټ شي ته بلګي احساس وشي چې دا چې چوک تورسه ده نو دا سپی دا گاډې نه را بار شو نو چې کله نور سکولی دو کنه نو د سپو خو ډیر کلی اخلاقی یو بل سره کنه ناشنا سپو ناشنا سپی ولیدو هغه غونډ ور باندې حمله وکا چا د وغنا چا د ملانا چا د سپیمونه بلا سپو ته اکرام مسلمو کو د سپو دک خو یو بل ته دغه خون روان کیو یو بل ته غرار مورار شروع کی او انسان خو د اونس نه دی مړه انسان د اونس نه دی کې دی انساني د کې به اونسي اونس من مینه محبت دا سيزونه د سپو د ممکن راغلي ګوره ښا بعض سکر اور بې تر واره رشتہ دار د ترزوی د ماماجو بر ګوره بشورو شي نجینا ته انسان چې لکه اونس داړو اون پاک کا دا زړه پاک کا دې ته بیا د الله مینه الله غیر راضي ګوره ښا چې دې زړه کې د سپوغون ته جذبي پدې کې حسدي پدې کې کینې پدې کې بغضي پدې کې بل چاته خلاف پلانینګونه یې دې کې د الله مینه نشي راتلې چې کله دا زړه دې پاک الله اکبر کبیره او د دنیا ټول ګنده خیالات سوچونه فکرونه ته ختم کو
نو بیا د الله مینې ته ګوره چې دا به د الله د مینې نه ډک ستا دا زړه. هغه بعض مشایخ به وی کنه وی هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. د زړه نه مې د دنیا د لالچونو اره تمنا، د دشمنو، د تربګنو، د خیرو، د بغزونو، بل چا پسې غیبتونه، دا ټول سوچونه مې ختم کو. ټول مردی کری ریبی چې دا بل به د خپونه څنګه راکاږم. دغه زړه کې د الله مینه نشي راتلی. وی هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اے رب اوس خو زما له خاري دی، رب خپل مینه پکې راته واچې. نو کله چې هغه نور سپو دا سپي ولید کنه ورغوټه شي ور باندې، سپي غار غار کو، هغه سپي په سپو مات شو. سپي په چا مات شو؟ سپي په سپو مات شو. چې وی کته ګاډې مخکې تلې وه نو ځان ته پکنځل شو چې یا د سپي زویه هغه سپي ځان ته پکنځل چې یا د سپي بچیا. د سپي بچی خو کنه چې ته دې ګاډې کې دنه روان وي نو ته محفوظ وي، چې د ګاډې نه بار وته نو پسپو مات شوي. نو که مونږ د قرآن په سوري کې یو کنه نو حفاظت به مو کیږي. که د قرآن د سوري نه ووتو نو پسپو نه په لیونو سپو به مات شو. بیا پریشانو ته ګوره او بیا دېخوا مسلو ته ګوره او ټینشنونو ته ګوره، بلا جاخې به راته جوړي. او دا خو قرآن کې الله وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د قرآن نه مخ واړه او دې ته شاکا، دې ته نو اوزګار جون به وله تنګ کمه. نو د قرآن کریم د حفاظت ذمہ داری الله غسته دا. سورت حجر آیت نمبر 9 کې الله وی انا نحن نزلنا الذکر. دی آیت کې نور ډیر مسائل دي، هغه چې کله درس وته ورسی ان شاء الله هغه به روجي ان شاء الله که زندگی بیا دې کې نور خوند او مزي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورت بروج 13 پارا آیت نمبر 21 وګوره. سورت البروج 13 پارا د سورت طارق نمخ کې د سورت انشقاق نفس. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ دا قرآن لوی شان والا اغا پتحتو ساتل شو کې لوح محفوظ کې د دې قرآن الله حفاظت کړو. اللہ اکبر کبیرہ. او سورت واقعہ آیت نمبر 77 وګوره. سورت الواقعہ سورت الواقعہ کی اللہ فرمائی لا یمسہ الا المطہرون. سورت الواقعہ لا یمسہ الا المطہرون. دی قرآن تا دا په لوح محفوظ کې دی او دی ته لاس نشي رسول مگر پاکان خلق. دی ته د کاهنانو دا د پیریانو رسائی دا نشي کې دی. دا خبره ذهن ترالا چې په لوح محفوظ کې د محفوظ کولو نرستو بیت العزت تا په یو پیره نازل شو او چې کله نازلی دو دا به نبی علیہ السلام یادو. چې کله نازلی دو سونه وحی کېدا دا به نبی علیہ السلام جبریل امین به وحی راوړه، پیغمبر به ورپسې لستو. په دې وجه که څوک تپوس دا وکي د ټولو نه لومبني د قرآن حافظ څوک نبی علیہ السلام دکه چې هغه جبریل سره یادو قرآن. سورت القیامه وګوره. سورت القیامه
سورۃ القیامہ التا اللہ تبارک و تعالی د دې تذکرہ کوي یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 16 جبریل راغی وحی روڑا پیغمبر زر زر وی اسنا جبریل لانا لڑشی و مانا سبق پاتی شی نو پیغمبر علیہ السلام زر زر وی نو اللہ وحی رولی گلا لا تحرک به لسانک لتعجل به ته مخوز و پدې قرآن سره د خپل جبا چې ته تلوار کې پدې سره چې تی زر زر وې قرآن زر زر مو پیغمبره اولی ان علینا جمعه یقینا زمون په ذمہ دی د دې قرآن جمع کول ستا پسینه کې دا ذمہ داری زما ده وقرآن لستل د دې فاذا قرأناه چې کله مونږ تا لستل کو یعنی جبريل په واسطه فتبع قرآنا تدا غي لستو پس کیگا او بیا زمون په ذمہ دی بیان د دې قرآن ستا په زبان چې کله به وحی پورا شوا نو نبی علیہ السلام با کاتبین وحی رو غختا چې کله با جبریل پیغمبر تا وحی روڑلا جبریل بلاړو پیغمبر با ملګری رو غختا دا کوم خلق چې په احادیثو باندې اعتراض کوي چې دا پیغمبر په زمانه کې لیکل نو دا احادیث څنګه مرتب شو نو چې کله لیکل نو دا قرآن څنګه موتا ته ورسېدو چې کم اعتراض ته په احادیثو کې که دغه اعتراض د لسوک په دې قرآن کې نو بیا لہذا چې کوم خلق احادیث نه مني دا قرآن هم نه مني نبی علیہ السلام با کاتبین وحی رو غختو املا بے ورتویلا پا اغیب لیکل علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان کے ذکر کئی دا سرمنی ٹکڑے دا سپینو کانو تختی دا اوخ دا اوگی دا غټ اډو کې د کجورو د شاخونو دا تختې پدې با صحابه کرامو کاتبین وحی دا قرآن لیکه دا وحی به لیکلا دا لیکل پدې کجورو پدې تنو باندې پدې کانو په تختو باندې په اډو کو باندې دیتا ویلی کیگی جمع القرآن فی السطور دیتا سوئی جمع القرآن فی السطور سطر د لیکو په ذریعه سره د قرآن را جمع کول د دې تذکرم قرآن کی شوی دا سورۃ تور وګوره سورۃ التور والتور وکتاب مستور فی رق منشور ابتدائی آیتون دا سورت تور قسم می دی پا کتاب مستور چه دا لکل شوی دے فی رق منشور پا رق منشور کے رق دا اغا نرے چمڑے تویلی کی گی رق قاموس المحیط والا ذکر کئی رق جلد رقیق یکتب علیہ قاموس محیط والا ذکر کئی رق دا ستوی جلد رقیق دا اغنرے سرمندہ یکتب علیہ چپاغی لکل کیگی دا دا قرآن نا خبر شو فی رق منشور دی بارکی احادیث تتا سراو کنا دا صحیح بخاری دے صحیح البخاری پدے کے حدیث نمبر دے 4594 4594 دا ځان سره حوالہ لیکے
حدیث نمبر 4594 کتاب التفسیر وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت کلچ دا آیت دا حصہ نازل شوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين نو نبی علیہ السلام وی ادعو فلانا علیکہ پلان کی تاواز کے زید رضی اللہ عنہ یادو فجاءه ومعه الدوات واللوح اگر آغی غصر مشروعنے و دوات او لوح تختا او الکتب یا دا اڈو کی اغا دا اوگی اڈو کی پیغمبر وتوی اکتب اولی کا دا آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دے اور باندې ولیکو خدا د پیغمبر په زمانه کې لیکل وو خو کاغذ نو دا خبره یاد ساتئ د نبی علیہ السلام په زمانه کې لیکل وو او کاغذ نو پس به قرآن لیکل کېدو په اډوکو باندې دارنگی پا تختو باندے او دارنگی پا کانو باندے پا حجاز مقدس کے دا کاغذ رواج دا بیا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کے شورو شوے دے پا دی وجہ علماء ذکر کئی جمع ابو بکر القرآن فی قراتویس ابو بکر دا قرآن بیا پا کاغذونو کی را جمع کا نو یو دا قرآن حفاظت پی سطور طریقے سراو او دویم حفاظت دا قرآن پی صدور پسینو کی دا نبی علیہ السلام پا دور کی دا مونگتا چه مخی تا پا کمی طریقے سرا دا مصحف تے پا دی ترتیب سرا دا پیغمبر پا زمانہ کی دا مرتب نو جدا جدا و د خلکو پسینو کې محفوظو حافظان د قرآن خډیرو نو قرآن کریم د پیغمبر په زمانہ کې محفوظو خو په تختو په کانو په مختلف اشیاء سره او د خلکو پسینو کې محفوظو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ چراغ لا پا یمامہ کی جنگ راغے داغی دا پارا ابو بکر صدیق یو جماعت اولے گلو پا آغا جنگ یمامہ کی یو کثیر تعداد دا صحابہ و شہیدان شو دا خبر تاسو دا کم زینہ کوئے دام په صحیح بخاری کې ذکر شوی ښا ځان سره دا حدیث نوٹ کوي ځکه ډیر د فتنو دور دی چې یو خبره بغیر د حوالې نه نیو حدیث نمبر 4986 4986 دلته امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کړی دی کتاب فضائل القرآن کی باب دی باب جمع القرآن حدیث نمبر 4986 باب نمبر 3 کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986 وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن سباق ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القرآن
الله اکبر. په دغه جنگ یمامه کې ډیر حفاظ د قرآن شهیدان شو. نو عمر رضی الله عنه ابو بکر پس سوال جواب وکړو چې لکه دا ډیر شي حافظان نه شهیدان شو، نو کدا سره دا حافظان مړ کیږي کنه، نو دا قرآن کریم چې د دې څه تنظیم وشي په کاغذ کې درا جمع کېدو د پاره. او علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه ذکر کوي چې په دغه وخت په دغه جنگ کې 700 نه سیواس حافظان شهیدان شو. 700 په هغه دور کې دا صحابه کرامو. نو اول خو ابو بکر صدیق دا خبره ذهن تنا چولا، هغه ز څنګه هغه کارو کوم چې پیغمبر نه کړی. خو عمر صاحب کې او بیا بیا وی ابو بکر صدیق وی الله زما ذهن کولاو کو. نو ته صحابه کرام نه منې کنه او حدیث نه منې، د قران هم بیا الله سوینځه. د دې خدمت د پاره ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ټیم مقرر کړ. زید بن ثابت پکې وو. خود نبی علیہ السلام د زمانی چې کوم قرآن مختلف چیزونو باندې لیکل شوی و، زید بن ثابت ولګیدا هغه تمام سورتونه را یوځای کو. امام نووي رحمت الله علیه دا یو کتاب دی وړه رساله نه له پیدا کې، التبیان فی آداب حملة القرآن. دون غټ کتاب نه یو په 100 روپے یو په 1.5 سلی. خو نو خو طالب سره کتاب د پاره پیسې نه یو، هغه پیسې جمع کین زمانہ کې ځان لا په پیکی جو کو خوي. التبیان فی آداب حملة القرآن، د قرآن د حاملیدو د پاره پکې آداب دي. آگے کے 47 باب نمبر 9 کے ذکر کئی اعلم ان القرآن العزیز کان مؤلفا من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ما هو في المصاحف اليوم ولكن لم يكن مجموعا في مصحف. د پیغمبر په زمانه کې د قرآن یو مصحف نو، بل کان محفوظا فی صدور الرجال، د خلکو پسینو کې محفوظو او مختلف چیزونو باندې. نو فکتبه ابو بکر فی مصحف، ابو بکر د دې اهتمام وکړ، د دې لپاره کسان مقرر کړ، یو مصحف تیار شو. دا مصحف د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره دک مصحف چې تیار شو د ابو بکر صدیق د وفات نه وروسته دک مصحف بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره. او چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو، اکا مصحف ام المؤمنین سیدہ حفصہ ترالو. خبر مزینوانه غستا مصحف په کم دور کې تیار شو؟ د ابوبکر صدیق په دور کې. هغه سره تر دغه د وفات پورې بیا چا سره؟ عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره. دغه د وفات نه وروسته چا سره؟ دغه لور وا زمونږ استاد مور دا د نبی علیہ السلام بی بی دا سیدہ حفصہ ام المؤمنین، اغی ترالو. اداوم پا دکا حدیث کی دی محترمو دا 4986 نمبر حدیث. فکانت الصحب عند ابی بکر حتی توفاه اللہ ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر. دا د صحیح بخاری الفاظ دي، د آیات ساته چې دک مصحف بیا چا سره شو؟ حفصہ بی بی سره، حفصہ رضی الله عنها سره. حج دې سره یو خبره بل یاد ساتل، خدا خبره په یاد او یادول غواړي تکرار چې مونږ ته مخه ته د قران دا تعارف او تدوین. بیا په دنیا کې په مختلف علاقو کې مختلف لہجی چلیږي. څنګه چې زمونږ په دې کې پی کې په پښتونخوا کې
د مردان 400 ثوابه والا لهجه لګي لګي یو بل سره سمې دي. اگر چې ثوابه والا مونږ وي د اسیز راوړه غي وی راړه، مونږ وي مکه وا غي مکو وې او مکه وا لیکو کې فرق دی، لهجه کې فرق دی. نو بیا چې لګ اخوا مخ کې دی جانګيري طرف ته، نو الته لګ لهجه نورم بدل شو. خیال مکړی کني کړی. نو چې بیا کویټه ته لاړ شي، پښتانه دي د کویټه یا لکدل تراس ما سره شینه ناشنا کس چې خدای دا سوي. مونږ هغه اپریدو خوا ته تلیو پروګرام ولتا، نو ولته چې هغه بیانونه کول نو هغه په نه پوهیدو. نو ما وی چې دا مونږ بیان کو دی هم به جوړی نه پوهیږي. دغه چې هغه کومه خبره کمی طریقې سره کول نو مزه خو مونږ ترا کول خو په غلطاز وی نه پوهیدو کنه. نو د باړې والا جب جدا ده، نو بیا د لکی مروت والا، نو بیا د بنو والا، نو بیا د خو د وزیرستان والا. نو داسې لهجې په عربو کې موي. په دې خبره ځان خپوي کې دا مختلف لهجې، لکه د بنو حذیل لهجه جدا وا، د بنو اسد لهجه جدا وا، د قریشو لهجه جدا وا. چې کوم اهل عرب وغي په دې پویو، لکه زمون پښتانه دي، نو کوم چاته وایو د اسیز راوړه یا یو بل ته وی د اسیز راړه، نو مونږ خلکو په پویګو کنه. یا ډوډۍ اوخره یا وزیرستان ولوي ماړی اوخره لمونځو کا، نو مونږ وایو مونځو کا غوي لمونځو کا. نو پښتانه په پویږي. اوس کته یو پنجابی ته دلته څه پنجابیان راغلي، یو قاری صاحب د وزیرستان دی، یو چې کم دی نو د مردان دی، او یو د بنو دی، یو سبق وتخی. نو فرق به یې کې بني. نو پنجابی به کې فرق کولی شي چې دغه بنو والا دې ته داوي او دې ته داوي او دې ته داوي. نو اهل عرب په دې باندې پویو چې د دې د لهجه جدا ده، د بنو حذیل لهجه جدا ده، د بنو اسد لهجه جدا ده، د قریشو لهجه هغه جدا ده. خو د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه په دور کې اسلامی فتوحات سیوا شو، تر دې چې عجمم اسلام قبول ک، عجم ته اسلام خور شو. نو بیا به هر تن چې مسلمانېدو د عجمونه هغه بم قرآن زده کو. نو چا به د بنو حذیل نه زده کو، نو چا به د بنو اسد نه، چا به د قریشو نه، چا به د بل نه. نو بنو حذیل بوت هغه خپل شاګردانو ته یو لهجه کې قرآن وخو، بنو اسد والا به بل لهجه کې، خپل لهجه کې، قریشو خپل لهجه کې. دغه عجمیان لخکر پوجیان عسکر دي چې بخپل میز کې شو، نو چې سبق به یو بل ته دوهراو، یو به وی دا سبق داسې دی، بل به وی نه دا داسې دی. خبره مو خیال ته جنگ پکې جوړ شو یار. ایا وته ته غلط وې، بل وته وې ته غلط وې، هغه بل وی ماته استاد داسې ویلی، هغه بل وی ماته استاد داسې ویلی. نو بیا د آرمینیا په علاقه کې د بعضې پوجیانو په منځ کې سخته جګړه رااله. د دې خبرې څه ثبوت دی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987 دا سره نوٹ کې. دا داسې کتاب دی چې د دینه د اعتماد ختم شو، نو بیا د قرآن د حفاظت نه ملاسوي ځخه دا ګوره غټه فتنه په دنیا کې چلیږي. دا په صحیح بخاری چې څوک تردیدونه کوي کنه او په د اعتراضونو کې دا غټه فتنه ده. چې ته وې دا فتنه ده، نو بعضې کس وایي زه خو په بخاري اعتراض نه کوم او زه خو د بخاري دفاع کوم، او خلک وایي چې دا فتنه نه. ته خو چا نه یاد کړې، ته ولې په خپل ځان صفایي شروع کې بیا؟ او دا داسې خلک ډېر په اهل حقو کې رادن نشي، او ډېر اهل حق هغه ځان سره تباہ او برباد کړي، د دې فتنې شکار شي. حدیث نمبر 4987 وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم حدثنا ابن شهاب
ان انس بن مالک حدثه ان حذیفه بن اليمان حذیفه بن یمان قدم على عثمان دا حذیفه دی چاترالو عثمان رخواتا وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينيا واذربيجان مع اهل العراق فابزغ حذيفه اختلافهم في القراءه فقال حذيفه لعثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. دا پیغام عثمان سے تچاور کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ چې امیر المؤمنین د خپل قوم خبر دی والا مخکې د دینا چې دی په خپل کتاب کې د یهود او نصارا غونته اختلاف وکي نو عثمان رضی الله عنه ولګي دا فارسل عثمان الى حفصه حفصه ته پیغام ولېګلو د څه حفصه سره هغه مصحفو چې د ابو بکر نه عمر تراغله او د عمر نه حفصه تراغله نو عثمان سے سوال جواب کو ام المؤمنین حفصه پسې چې ارسلی الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک دا مونږ تراکا مونږ د دین لکار اخلو نو بیا به دا مونږ تا واپس کو فارسلت بها حفصه الى عثمان نو حفصه اولی گل عثمان سے بتا فامر زید بن ثابت زید بن ثابت تا عبداللہ بن زبیر تا سعید بن العاص تا عبدالرحمن بن حارث بن هشام تا د دې ذمہ داری اوله ګولا عثمان رضی الله عنه حفصه پس پیغام ولې ګلو چې هغه صحیفه مونږ ته راولېګا مونږ د دین دا نور صحیفو ته نقل کو تا ته به واپس کو عثمان رضی الله عنه د سلور کاتبینو کمیټي جوړه کا د صحیح بخاری کی نمونه رااله زید بن ثابت عبداللہ ابن زبیر سعید ابن عاص عبدالرحمن بن حارث دیتے وی شابه دا قرآن صرف د قریش په لهجه کې ولیکي خبر زین ترانه قرآن سکی ولیکي دا د قریش په لهجه کې ولیکي فاكتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم دا هم د قریش په لهجه کې نازل شوی دی ففعلوا اغیدا کار شروع کو حتی اذا نسخوا الصحف في المصاحف اغیدا دینه ګڼ مصحفونه تیار کو دکه حفصه ته واپس کو وارسل الى كل افق بصحف مما نسخوا دا تقریبا 7 مصاحف تیار کو د قریش په لهجه کې مدینه کې یو پرې خو دو هغه سمشتا په مکه ته یو راولېګلو یمن ته بحرین ته بصره ته کوفه ته دانن چې مونږ ته مخه ته کوم مصحف پروت دی دی ته وی مصحف عثماني دې تاسو نوم ورکړي مصحف عثماني دا د قریش په لهجه کې د عثماني غنی رضی الله عنه په دور کې دا مرتب شو امام زرکشی رحمت الله علیه برهان کې لیکي سیوطی اتقان کې لیکي المشهور عند الناس په خلکو کې مشهور خبره دا چې جامع د قران عثمان دی خدا خبره صحیح نه ده وليس كذلك انما حمل عثمان الناس على القراءه بوجه واحد عثمان رضی الله عنه صرف قرآن په یو لهجه کې راجمع کړ نور د قران کریم جامع دا ابو بکر صدیق دی هغه په کاغذ کې راجمع کړي دا هغه په دور کې راجمع شوی دی عثمان رضی الله عنه دا د قریش په لهجه کې را یو ځای کړي دی دا د قران کریم سلګ ډیر تعارف قرآن سره متعلق نور خبره دا به ان شاء الله سبانی درس کی دا درسونه ډیر زیات اهم وي نو یو د دې ځان سره د محفوظ کولو د یادولو د تکرار دا کوشش کوي کم تن چې تکرار نه کوي دی ناشکری کوي ګوره او دا چې په خلی تاسو راولې یادوي
دا ستاسو بیانم دی، دا ستاسو بزم کې تقریرم دی، دا ستاسو جمعه کې تقریرم دی، دا ستاسو د ختم قرآن په موقع تقریرم دی، دا ستاسو د عظمت قرآن کانفرنس کې تقریرم دی. او دا به داسې تقریر خو مدلل، دا به خوبونه نه چې بزرگ ته په خوب کې راغی، دا به تاسو د قرآن او سنت مضبوطی خبرې کوي. او دویمه خبره دا چې مونږ او تاسو ګوره څونه معلومات مخې ته راشي چې وسره نور ملګرو له هم دعوت ورکو، زنانه هم دعوت چلی، نارینه هم دعوت چلی. او بل چې کم زنانه راځي کوشش دا کوي د دې پر رجسٹر کې باقاعدګي سره حاضری لګوي، دا یو ریکارډ پاتې شي. د طالباتو حاضریم لګوي او د هر طالب نه کارگزاری دا لیکي چې تا نن ځان سره درس ته څوک راوستي دي، آیا ته دونه سبقونه وې علم کې علم دې کړی دی، نو ستا په کور کې څوک خبره مني او کنه ستا په دعوت کې څونه اثر دی. ته ځان سره یو تنم روزانه درس ته نشي راوستی چې د دې مونږ او تاسو اهتمام کوو. الله دې زمونږ او تاسو مینه د قرآن سره نورم سیوا کی. او اے رب ذوالجلاله زمونږ دا را جمع کېده په خپل دربار کې قبول او منظور کې. اے رب ذوالجلاله دا څونه ملګري نارینه او زنانه ستا دی عظیم کتاب ترازی، اے رب ذوالجلاله د دې برکتونه ورته نصیب کې، د دې علمونه ورته نصیب کې، د دې ثمرات او انوارات ورته نصیب کې، د دې په برکت سره ټولې پریشانې ختم کې، ټینشنونه ختم کې، مسائل ختم کې، حاجات تر سره کې، مشکلات آسان کې، پریشانې ختم کې، د تانو تحصیلونو عدالتونو کچرونه اوساته. اے رب ذوالجلاله د دنیا او د آخرت خوشاله ورته نصیب کې. او رب مونږ ته په دې درس کې اس قسمه رکاوټ مراولې، بیماری پکې مراولې. اے رب په خیر او عافیت په خوشاله برکت سره زمونږ دا درس اختتام ته ورسې. بلکې رب کم ځای کې چې چاهم دا قرآن کریم دا درسونه شروع کړي، رب توفیق ورته نصیب کې. اے رب زمونږ دا ډیر مرګري ډیر علماء کرام قابل زمونږ وسره زیات علم دی. اے رب ذوالجلاله غي دې درس ترازی، حالانکه ای ته په خپل چم گاون کې خپل مقتدیان ورته بیا درخواستونه کوي چې مونږ ته دوره شروع کا، خو هغوی ورته نه دوره شروع کوي نه ولر دې درس په ټیم کې هلته درس شروع کوي، بلکې دلته راځي او خپل ملګري ځان سره راولي. اے ربه ته ورته نورم د قرآن فهم سیوا کې. اے رب ذوالجلاله ته تنه په عالم کې خیر خور کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.